السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سمرا لیدون کړي سمرا کتون کړي زموږ د چینل ګوري مونږ یو وعده کړی و د عمل چې هغه ته ویل کېږي حصار مجرب المجرب عمل دی زموږ عملیاتو کې د ټولو نه اول د ټولو نه بهترین حصار همدغه آیت الکرسي دی ما مخکې ویډیو کې وعده کړې وه چې انشاءالله تعالی ټول طریقې کار به ښیم نو په دې ویډیو کې زه اوس تاسو ته د ټول طریقې کار ښیم راځو د عمل په طرف باندې عمل دا شانتې دی 11 ورځې عمل دی او ټیم یې دی د ماښام منځ نه بعد تر سحر صبح صادق پورې په دې درمیان کې چې کوم ټیم کولی شي بهتره خبره دا ده چې ماخوستن لمونځ کې ماخوستن لمونځ نه بعد یا ماښام لمونځ نه بعد هم کولی شي ماخوستن لمونځ نه بعد وکړي په طریقه یې دا شان دی چې 11 پېرې دی درود شریف وایي درود شریف ویلو نه بعد آیت الکرسی بیا شروع کړي کله چې آیت الکرسی شروع کړي او ولا يؤد حفظهما تر ورسیږي بیا بدا ولا يؤد حفظهما دا لفظ به تکرار کی 100 پیری ولا يؤد حفظهما نور آیت الکرسی بنوي تر پورې ولا يؤد حفظهما چې کله وو العلی العظیم به وي ورپسې ولا اکراه فی الدین ورپسې بیا الله ولی الذین یعنی هم فی خالدون رکوع پورې به پوره کی دا به یو پیر آیت الکرسی شمارل کیږي په دې طریقې سره به تاسو یو لس پیرې د آیت الکرسی وای صحیح شو او شرایط پکې دا دي چې بدبودار شوینه نو پرېز پکې وکي او ضروری او خبره دا ده چې سړی په یو وخت او په یو ځای باندې وکي یعنی کوم او ټیم باندې وکړه اته بجې وکړه سبا اته بجې په دې ځای باندې کبي ځای بدلی کم از کم چې ځان ته لاندې جانماز وغیرہ چې کوم هغه باندې په یو جانماز باندې وشي ډیره بهتره خبره به ده شانتي تیل و عطر وغیرہ ګربتې دغه خوشبوئی هغه ولګوي بهتره خبره ده او ورسره د عمل سره و تاسو ځان سره او شړشمو تیل یعنی چې سرسو تیل ټیک شو دا وزن سره کې په دې باندې بشو او دا ټول ورځ به دا استعمال کوي سکي به او دا تیل چې کوم دي دا تیل باندې به د خپل تلی مالش کوي صحیح شو د دې سره به دا سوي چې بدن کې کوم خشکی راځي د اعمالو په ذریعہ سره هغه خشکی به وزي د تیل سره به تاسو خپل تلی مالش کوي چې کله مالش کوي سورۃ اخلاص په 15 پیری وای چې کله 15 پیری سورۃ اخلاص پوره شي بیا بلخ هغه شروع کوي مالش خپل تلی په مالش کوي ټیک شو دا ټول د عمل ټول طریقې کار ان شاء الله تعالی بل ویډیو کې به مکمل د حصار چې کله د عمل او شي او زکات ادا شي 11 دن مکمل شي په دې کې باندې کوي کوم کس چې ناغو کې دوباره د شروع کی رجعت وغیرہ هیڅ سبب پکې نه صرف نه صرف د یو شي سره تعلق ساتي چې تاسو زموږ دا ویډیو مکمل وګورئ او به ځان سره نوٹ کې ویلي کوي صحیح شو غنه بعد شروع کی کوم شي باندې نه پوښتنه کمنټس کې بیا کمنټس کولای شي په ان شاء الله تعالی جواب به ملوي تاسو ته خو د دې عمل اجازه د چینل سبسکرایب کولو سره او کمنټس کې سبحان الله لیکلو سره ټیک شو د دې وجه سره وجه دا چې موږ ته پته ولګي چې کم کس عمل شروع کړي لري صحیح شو چې دا غیر د دې نه حصار کیږي باقاعده رجعت وغیرہ نه وي مکمل محفوظ وي چې کم خلق د عمل کوي او سبحان الله ان لیکلو رجعت وغیرہ بخپل ذمہوار وي ټیک شو دا غیر ذمہواری به موږ ناخلو ان شاء الله تعالی چې کم ملګری د عمل کوي سبحان الله ولیکي هر قسم رجعت نه هغه محفوظ وي او د دې ټول طریقې کار ان شاء الله د هغه بیا څنګه استعمال څنګه کیږي بیا هغه ټول طریقې کار د بیماری لپاره او بل خصوص هغه جنات چې کوم جنات نه قید کیږي یعنی کله عامل هغه دوران عمل جنات زیرازی ته ځان ته پټای کم جادوګر جنات یا عاملان جنات د هغه د قید کول لپاره خصوصي عمل ان شاء الله تعالی ډیر فائدې نور هم دي او د نور بیمارو لپاره چې کوم استعمالي کې بغیر باندې مزه باندې یو ویډیو وکړو ان شاء الله تعالی د خدای په امان د بل ویډیو په انتظار ان شاء الله تعالی چې بل ویډیو کې تر هغه پورې مو د الله تعالی